یا نیم درهمو یعنی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرو قدر دی که دا موقع کېدای شي د دې بچي په زندګۍ کې وروسته ډېر خیر دا نن سبا چې زما ستاسو نه په دې ځوانۍ کې دا اختخي زما خو نه خېږي الحمدلله ظالم سړی هم شکر دی ما ته فخر دی په خپله زندګۍ ډېر چین سکون آرام خو دا ستاسو نه چې په ځوانۍ کې را کټاګان جوړ شوي که نه دا ستاسو میندو ستاسو چېرته اختر سپینو زرو مقابله کړي حضرت دا زه ګپ لګوم ګورئ کېدای شي الله په دې کې بل برکات ایښودی زموږ د پیغمبر په خبرو کې کمالات پراته دي انګریزان وایي که تاسو د محمد مصطفی طریقو باندې چا کله ریسرچ وکړي په دې ناسته اوبو څښو کې څومره برکات دی د دې انسان په ملا درد نه راځي دا د انګریزانو کتاب دی هغوی په خپل ساینس کې دا وایي یو سړی چې پنسیره پلکونه اوچتې ساتي د ده جسم ته 95% ویټامن حاصلېږي دا د نبي په طریقو کې برکت دی نو که تا بچی پیدا شي د هغې اخترې په اومه ورځ وخریل کوم چې د مور د خېټې کوي راوځي دی او یختی کېدای شي په دې کې یو لوی برکت پروت وي خو چاته پته نه بیبي فاطمې ته وفرمایل یختی وخروه او د هغې مطابق سپین زر ورکړه نو د هغه د یختو یا یو درهم یا نیم درهم دومره وزن یو بیبي فاطمې صدقه کې ورکړه نبی علیه السلام وایي په اومه ورځ باندې دې سر وخرلی شي د دغه ماشوم چې کوم ماشوم پیدا شو په اومه ورځ باندې د ماشوم عقیقه ده اوس دغې مسلې ته راځم د عقیقې مسله ډېره لازمي ده په معاشره کې نه د دې نه وړوکی خبر دی نه د عقیقې نه غټ خبر دی او نه د عقیقې هغه اهمیت شته حدیث مبارک کې راځي سلمان بن عامر فرمایي ما د نبي علیه السلام نه وفرمایل هغه وفرمایل مال غلام عقیقة د هلک د طرف نه به م عقیقه کولی شي د جینۍ د طرف نه به م کولی شي د حدیث کې د هلک ذکر راغلی فاحرقوا عنه دما پی کوي د ده د طرف نه وینه مطلقه حدیث دی حدیث بحث کوم دی وامیتو عنه الاذى نبی علیه السلام فرمایي تکلیف تی لري کوي یختې وخریلی او حدیث مبارک ابن عباس فرمایي رسول الله علیه السلام په خپله باندې عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا د حسن او د حسین د طرف نه پیغمبر علیه السلام یو بیزه حلاله کړي د هلک نه خو دوه راځي نبي علیه السلام یوه کړې وه روایاتو کې راځي ملا قاری په مرقات شرح د مشکات کې لیکي چې یو ته نبي علیه السلام وکړه په اوله ورځ چې کله پیدا شو د خوشحالۍ د وجې نه او علي ته وفرمایل په اومه ورځ به ته دویم ته وکړي د حسن نه او په دویمه ورځ چې کله بیا حسین پیدا شي راغلی م علي ته ویل په اوله ورځ به ته نبي علیه السلام عقیقه کوله یو بیزه به یې حلالوله ډېر به خوشحاله و او په اومه ورځ به یې حضرت علي ته ویل ته د دوی د طرف نه عقیقه وکړه نو دوه یې کړي البته که یو سړی غریب دی نو یوه کولی شي بریده وایي موږ چې په جاهلیت کې کله وکنا فی الجاهلیت اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها موږ به په جاهلیت کې چې ماشوم پیدا شو نو موږ به د هغه د طرف نه بیزه ذبح کوله عقیقه به م کوله جاهلیت کې به م خلکو کوله دې کې وجه څه ده وایي دې کې وجه دا ده چې د دې سړي دا یقین مضبوط شي د خلکو چې دا د ده زوی دی او د ده هم دا یقین شي چې دا زما زوی دی بلکل دا پته ولګي چې دا د ده زوی دی ځکه د ده نه د خوشحالۍ د وجې نه عقیقه وکړه او لطخ رأسه بدمها دا سر به ول بیا په ینې باندې سور کاوه دا د جاهلیت طریقه ده په ینې باندې به نشي سور کولی ٹھیک شو دا د جاهلیت طریقه ده زه مسله بیانوم په زعفرانو باندې د نبی علیه السلام باره کې راځي دغه صحابي فرمایي فلما جاء الاسلام كنا نذبح الشاة اسلام هم چې راغی موږ به بیا دا عقیقه کوله موږ به بیزه ذبح کوله د بچي د طرف نه یو مستارې په اومه ورځ باندې ويخلق رأسه سر به م ورته خراوو ونلتحه بزعفران چې کله اسلام راغی بیا موږ دا کار په زعفرانو کوو سر به م ورته په زعفرانو باندې غوړاوو بیا هم به په قربانۍ په ینه باندې نه کوو بلکل دا طریقه موږ ته اسلام ښودله حدیث مبارک کې راځي من ولد له ولد احب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجاريه شات د چا چې اولاد پیدا شي د ده خوښوي نو دی د بچي د طرف نه دی د لور یا د زوی د طرف نه قرباني وکړي وینه دې توی کړي د بچي د طرف نه چې نر زوی د ده د طرف نه دي دوه بیزې یا دوه سیرلي
عن الجاریة شاتون د جنۍ د طرف نه یو بیزه شي، یو بیزه د جنۍ د طرف نه. دا اسلام موږ ته وښودل. عمرو بن شعیب فرمایي د خپل پلار او د خپل نیکه نه روایت کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام امر بتسمیة المولود یوم سابعه ووضع العزاء عنه والعق. نبي علیه الصلاة والسلام په دې خبره موږ ته امر وفرمایو چې د بچي د طرف نه په اومه ورځ باندې عقیقه وکړی شي. دغه شان په اومه ورځ باندې د ورته نوم کېښودی شي او د ده نه د پالټي اخته حکم چې په سر یي ادم ترې لرې کړی شي. نبي علیه الصلاة والسلام څومره ښکلې خبره وښوده. استاذ ته معلومه شوه عقیقه به د بچي د طرف نه په اومه ورځ باندې کېدی شي. په اومه ورځ که په اومه باندې ونه کړي په 14مه، 21مه، 28مه، 35مه، 42مه د سد په حساب باندې ځه. او چې کم بچي ته د دې متعلق درته یو څو مسایل کو. نمبر 1 د آیات ساتئ عقیقه سنت مؤکده ده. سنت دا مؤکده نه ده، ساری غلطی ہو گئی. عقیقه سنت ده خو مؤکده سنت نه ده. حدیث کې پیغمبر فرمایي په حب اینسک فلینسکانو، کله چا خوښه نو د عقیقه دی وکي. دی وجه نه زموږ نبی فرمایلی په من شاء څوک چې غواړي عقیقه دی وکي. یعنی سنت مؤکده نه ده، داسې سنت نه ده لکه د اذان یا د موږ چې مونځ نه مخکې وروسته کوم سنت، بلکې د انسان د خوښه اعتبار دی. که ویې کړه اجر به پرې ورته حاصل شي. دغه شانتې دا بچی به ډېر زیات فرمانبردار وي. زه به اوس فواید ذکر کړم. نو عقیقه سنت دا خو مؤکده نه ده. که د یو هلک عقیقه پلار ونه کي، ځکه پیغمبر خو امر پلار ته کړی، خو که دا پلار دی یو بچي عقیقه ونه کړي او دا بچی بالغ شي خپله عقیقه په خپله باندې کولی شي. 3 نمبر یاد ساتئ عقیقه که یو کس د قربانۍ 6 کسان دي، یو غټ څاروی اخیستی دی او قرباني دې کوي، یعنې د غټ اختر، او دی ورته ووایي چې زما عقیقه ده پکې، دی پکې 9 حصه والي د ده عقیقه کېږي. نو دې کې معلومه شوه چې د غټ څاروي نه عقیقه کېږي که نه. دې دلایل شته که نه در کوم. د هلک نه به 2 بیزې یا 2 سیرلي او د جینۍ نه یو بیزه په دې باندې عقیقه کولی شي. البته که د هلک په وختو کې 2 بیزې میلاو نه شي یا 2 سیرلي، بیا ولا د یو بیزې نه هم کولی شي. د غټ څاروي نه عقیقه کولی شي که نه شي، دا خبره ما وکړه. انس بن مالک فرمایي رسول الله علیه السلام وفرمایل من ولد له ولد فلیعق عنه. د چا چې بچی پیدا شي عقیقه دې ترې وکړي، د بچي نه دې عقیقه وکړي. من الابل د اوښه او البقرې که غواړي د غوا نه دې وکړي، او الغنمې که غواړي د ګډې بیزې نه دې وکړي. دې حدیث باندې اعتراض کوي چې دا ضعیف دی. ټیک ده، دا ضعیف دی. موقوف روایت د دې د صحت سره برابر دی. موقوف روایت کې راځي قتاده انس بن مالک کان یعق عن بنیه الجزور، د خپل بچي د طرف نه به هغه چې عقیقه کوله غټ ځناور به قرباني کاو. انس بن مالک صحابي به دا عمل کاو، لہذا معلومه شوه صحیح روایت هم شته. نو د خپل بچي د طرف نه که غټ ځناور کې قرباني کې سالي ورسه د عقیقې دپاره، یا د خپل بچي د طرف نه غټ ځناور قرباني کوي کولی شي. البته سنت طریقه دا ده چې بیزه یا سیرلی د دې نه عقیقه وکړی شي. د عقیقې پیدې څه دي؟ نمبر 1 پیدې دا ده چې د دې بچي دا نسب په خلکو کې مشهور شي چې دا پلانکي زوی دی، ځکه عقیقې ته یې وکړه. نو ولې څه وجې نه غوښه دې راوړه، څه وجې نه دې دا بیزه حلاله کړه، جی زما زوی شوی دی. هغه په فخر سره ویل دا زما زوی دی، دا د غیرتمند سړي نشانه. دویم په عقیقې سره په انسان نه بخل وځي، سخا پکې پیدا شي. دغه شان کله چې انسان عقیقه وکړي، دا کم نعمت چې الله ورکړل دی، اولاد نعمت دی، کم نعمت چې الله ورکړل دی په دې باندې دی شکریه ادا کړي. او چې کله دی عقیقه وکړي او خلک پکې راشي، نو دغه ماشوم ته دعاګانې وکړي، الله دې درته نیک صالح لوی کړي، الله دې برکتي کړي، الله دې نیک جوړ کړي، الله دې عالم جوړ کړي، الله دې دنیا او آخرت کامیابیانې ورکړي. دا دعاګانې ورته وکړی شي. او غریبان پکې خوراک هم وکړي. نو که یو غریب دعا وکړه ستا دا بچی به معلومال شي، دا فیدې دي د عقیدې. د حقیقي فیده لاره چې یو غریب پکې خوراک کله وکړو، کېدای شي چې دا ستا لپاره د بخشش ذریعه هم جوړه شي، په مال کې د نور هم برکت ولویږي. دا د حقیقي فایدې.
نو دا یو څو خبرې په حقیقت کې یاد ساتئ خپل ذهن. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من ولد له ولد د چا چې بچی پیدا شي فلیحسن اسمه اولنی کاردار زما نبي فرمایي ښایسته نوم دې ورته کیږي وادبه دویم د دې تربیت تعلیم وکړي. په دې به زه چېرته بیل بیان درته کوم. اوس دې ټایم کې که زه دې موضوعګانو کې نوي کې نوځم نو دا د زما د بیان 40 منټ پوره شو او خلک هم تنګېږي. ظاهره خبره ده بعضې خلکو له خو دیني بیان خوند ورکوي خو بعضې خو تنګېږي خارښت پرې راځي. مولانا بزدګر رحمت الله علیه به فرمایل وي په ورځ د قیامت به دا خارښتیان هم وایي چې موږ به جنت ته لاړ شو په کومو چې خارښ راځي. بهرحال زه ګوره تاسو نه یادوم ما ته نه ستاسو د کلي پته شته یوې بیان نه په هفته کې راځم نو ما ته څه پته نشته خو زما زبان داسې چلېږي. زه معذرت د دې بار بار غواړم زه په خبرو کې بلا جیجک واضحه خبرې کوم. په دې باندې بعضې خلک سوځي چا راته وې تا ته چا کنده که نسته ویلې چې دا جګې جګې خبرې کوي دی او جماعت نه وباسي. واه بیټا دلایل تیار یا به په الزامونو باندې خرابې چې د الزام جواب زه چاته نه ورکوم او دویم په جهل د جاهل سړي سره له باس مزه نه راکوي او چې تر څو پورې دلایلو خبره که نه زه درته را خپلې کنځلې هم ثابتو یاد ساتئ. نو اولنی کار دا دی چې نوم به ورته کېږي دویم تربیت وکړي. انشاءالله په دې به ته زه بحث وکړم. فاذا بلغ فلیزوجه کله چې دا بچی بالغ شي نو دته به نکاح او ښځه به ورته وکړي. دې باندې به هم درته بیل بحث کوم. فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسم على أبيه. که دا بچی بالغ شو او داداجي ته ورته نکاح نه وکړي او د سر رامیتوب وکړه دا ګناه یې پتا ده پتا یې حق دی. دا پیغمبر په حدیثو کې ښودل. دغه شانتې د زنانه په باره کې هم راځي جینۍ په باره کې عمر بن خطاب انس بن مالک وایي رسول الله علیه السلام وفرمایل فی التورات مکتوب په تورات کې یو خط داسې و هغې کې لیکلي من بلغت ابنته 12 سنة د چا لور چې 12 کالو ته ورسي ولم یزوجها او دی چاته په نکاح ورنه کړه فاصابت اسما اسم ذلک علیه او دې جینۍ ګناه وکړه دا ګناه به په مور او پلار باندې. او جی معشومه ده جینۍ معشومه ده. دې لکه پرېږده دې مارکېټ ته چې د ماشوموالي پته یې ولګي. د نن دور د 12 کالو جینۍ ته مارکېټ ته پرېږده بیا به ته پته ولګي چې دا ماشومه ده که دا غټه. دې حدیث ما صرف دې لپاره پیش کړو چې تاسو ته پته ولګي د هلک مې ذکر کنو بیا زنانه هم خفه کېږي چې موږ له ولې خبره ونه کړه دې وجې نه مې هغې هم یاد کړي چې 12 کال ته ورسېده ښه رشته پسې راغله نیکه صالحه برابر وه د دې جینۍ سره بیا یې ورته ورکړئ نو بیا په آخرت کې تیار شي ډانګو ته. د دې څه خبرې د شپې هغه په موبایل کې سیمسې کوي او جي څنګه جانو ورته خیر دی جانو هلکانو جینکو یاد کړي عشق مجازي 2 نمبري رزیلتوب بیا موږ ملیان وایي دې ومې عشق ته نه پرېږدي. د خبیث بچیا ما ته کله د عشق محبت نه منع کړی. محبت وکړه مور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه خور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه پلار ته وایي آی لاو یو محبت وکړه ورور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه بچې ته وایي آی لاو یو د پردۍ لور ته لګی آی لاو یو. دا آی لاو یو نه منم نه مې منو دی نه منم که ټول سیکولر یو طرف ته شي زه به ورته بل طرف ته ولاړ. بهرحال مسلې ته ډېر تر اعظم بامیان منځ کې دې ځای غوسه موږ له خلک راولي.